رسول الله صلی الله علیه و وسلم تمام احادیث کې تاسو دا وګورئ. دا زموږ مولیان دي موږ نه بیوقوف جوړ کړي یو او موږ ته د احادیث نه ښیي. بدایره دا شیعه دی، دا کس ګمراه دی، دا کس پلانی دی. امام حنیفه وایي، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعي، دا نمونه موږ ته یاد دي. لیکن امام جعفر صادق موږ چېرته اورېدلی د مولوي صاحب نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید کوم تاسو په خیر سره الله سبحانه وتعالی تاسو خپل په حفظ امان کې ساتي. زما پښتنو ورونو، اهل البیت څوک دي؟ دا اهل البیت پیژندل ضروری ده. قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد ده، سورة الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 33 کې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. د دې آیت ترجمه دا ده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، الله دا غواړي چې د اهل البیت نه لري کی هر قسم رجس، هر قسم کمزوری، هر قسم خطا. ویطهرکم تطهیرا، او اے اهل البیت تاسو خوب پاک کی. الله دا غواړي چې تاسو نه هر قسم کمزوری لري کی او تاسو خوب پاک تاسو نه جوړ کی. ویطهرکم تطهیرا. دا آیت کې د اهل البیت، دا اهل البیت مینا، محبت، اتباع قرآن مجید حکم دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل په زندګۍ کې د امت ته دا وصیت کړی دی چې زمانه بعد تاسو قرآن اور اهل البیت سره چلے گئے. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تمام احادیث کې تاسو دا وګورئ. دا زموږ مولیان دي موږ نه بیوقوف جوړ کړي یو او موږ ته د احادیث نه ښیي او موږ په فرقواریت کې لګولیو. جناب د اهل البیت دا 5 تنې پاک دا خو به صرف د شیعاګانو وي. علی، حسن، حسین، زهرا علیهم السلام دا صرف د شیعاګانو دي. یعنی زمونږ د سنیانو جماعت باندې څوک دا ولیکي که نه وایي بدایره دا شیعه دی، دا کس ګمراه دی، دا کس پلانی دی او شیعاګان داسې کوي او جناب داسې کوي. هلکه اهل البیت مونږ پرېښي دي که نه؟ که مونږ پرېښي نه وو نو ته ما ته ووایه مونږ د صحابه په نوم باندې د نور تکفیر کوو. نو د اهل البیت هغه فضایل او هغه حقوق کم ځای کې دي؟ یعنی مونږ دا خبره کوو چې ابو حنیفه صاحب دا ویلي، امام شافعي دا ویلي، امام حنیفه وایي، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعي، دا نمونه مونږ ته یاد دي. لیکن امام جعفر صادق مونږ چېرته اورېدلی د مولوي صاحب نه. جناب امام جعفر صادق علیه السلام مسلک دا و، امام محمد الباقر دا مسلک و، امام علی رضا دا مسلک و، امام تقی، امام نقی، امام هادی، امام عسکری علیهم السلام داغو دا اقوالو، امام موسی کاظم علیه السلام دا اقوال لی. یعنی دا کلمات دا الفاظ مونږ نه وو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته دا وصیت کړلی چې زه تاسو کې قرآن او اهل البیت پرېږدم. دا وصیت یې نه دی کړی چې زه تاسو کې قرآن پرېږدم او صحابه پرېږدم. نه، دا ټول مولیان ته زه دا وایم. په ذخیره احادیث کې داسې حدیث نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمانی چې زه تاسو کې قرآن او خپل صحابه پرېږدم. د دواړو پسې به چلېږئ، تاسو به نه ګمراه کېږئ او دا حوض باندې به یو ځای ماته ملاویږي. نه، پورا په ذخیره حدیث کې رسول الله دا فرمان نشته. لیکن دا فرمان شته زه تاسو کې قرآن اور اهل البیت پرېږدم، خپل اولاد پرېږدم، دې پسې چلېږئ. سنن ترمذی کی روایت 3786. جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہ دا روایت دی. هغه روایت الفاظ دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجۃ الوداع هغه حج کې چې 1,24,000 صحابه کرام مخامخ ولاړو، هغه ته دا وایي میرے صحابہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. زه تاسو کې 2 شیزونه پرېږدم، تاسو به هیڅ کله نه ګمراه کېږئ، قرآن او اهل البیت. نو دا زمونږ په کتابونو کې دا روایت دي. کم یو ځای کې دا نشته چې بھائی قرآن سره صحابه ذکر کړي. ها، د صحابه کرامو فضایل شته، دا نه چې صحابه کرامو فضایل نشته. نه، صحابه کرام د دین دپاره ځان ورکړی دی. صحابه کرام د دین دپاره، د اهل البیت دپاره، د امت ته دین را رسول دی. صحابه کرام رضوان الله علیهم، صحابه کرام فضایل شته. څوک چې درته دا وایي یاره صحابه فضایل نشته، هغه هم غلطه خبره ده که نه. د صحابه کرام چې د رسول الله ساتیان دي. قرآن مجید وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. د دې قرآن مجید نشانیان بیان کړي دي، علامتونه، نښې بیان کړي دي چې دوی څه نښې دي. دا څوک دي؟ صحابه کرام. خو اتباع او پیروي د چا به کېږي؟ د اهل البیت به کېږي او د قرآن به کېږي. د قرآن پسې به چلېږو. نو ترمذی کی روایت دے، مسلم کی روایت دے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغې نه روایت دی
او ترمذی ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها غینه روایت ده چې کله دا آیت نازل شو انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی الله علیه و آله وسلم راوختل امام علی او امام حسن امام حسین او سیده زهرا او په دوه باندې خپل یو صادره واچو او دا خبره وکړه اللهم هؤلاء اهل البيت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، پروردگار تا چې د آیت نازل کړه دې زما اهل دادي، زما اهل سوق دي علي دې حسن او حسین او سیده زهرا د نبی علیہ السلام ټولنا غورا او خوخه لور لخت جگر بزای رسول فاطمه الزهرا علیها السلام علیهم السلام جميعا دا مراد دي. نبی علیہ السلام دا ارشاد او صحابه کرام نقل کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کی، حضرت عائشہ دا فرمائی، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ دا ارشاد دے، سعد بن ابی وقاص دا وی، نو صحابه کرام خدا وی او بل جانب مونږ ته مولوی صاحب سوی، مولوی صاحب مونږ ته دا حقیقت نه خي، مولوی صاحب مونږ ته یاره دا اهل البیت دا ذکر یې نشته مونږ اورونه، نو زما پښتنو ورونو د اهل البیت پہچان دا مونږ باندې فرض دی، واجب دی، لکه چې څنګه موږ دی او بالکل دغه شان دی. نو ما تعالی کوشش څه کول دي، دا کوشش کول دي چې مونږه په ورځې کې او په زندګۍ کې د اهل البیت پہچان حاصل کو، د اهل البیت معرفت حاصل کو، د اهل البیت څوک دي، دو ولې زندگی کې دا قربانیانې ورکړ دي، ولې د اهل البیت خپل مدینه پرېښود او دنیا کې پورا په دنیا کې دو لاړل او دین خور کو. یعنی تاسو وګورئ ایران ته وګورئ، هلته د امام رضا علیه السلام هلته کې روزه ده، یعنی هلته کې قبر دی، ولې جی دا خو د مدینې کسانو. امام حسین علیه السلام کربلا ته ولې راغی، یعنی مدینه ولې پرېښود او کربلا ته راغی، ټول اهل البیت هغه خپل په وطن کې خپل په مدینه کې نه بلکې هغې اکثریت په دنیا کې خواره دي، ولې جی ځکه چې دا دین مونږ ته د اهل البیت دو رسول او نبی علیه الصلوۃ والسلام صلی الله علیه و آله وسلم دا حکم دی چې زمانه وروسته تاسو قرآن او اهل البیت سره به چلیږئ، د هغې اتباع او پیروي به کوئ. نو دې کې خفه کېدو ضرورت نشته، دا مولیان مونږ ته دا اوسه پورې زمونږ دا پښتانه وروڼه یې پساو کړي دي که نه، په دیوبند او بریلوي کې، په شیعه او فلان کې څومره زمونږ دا پښتانه وروڼه په دې د غلط تحریکونو حصه جوړ شوي دي، دا دهشتګرد تحریکونه چې څومره دي دا ټول د اهل البیت نه جدا نه دي، چې یعنی یار زه څومره پریشانه کېږم په دې خبره باندې چې زموږ دا پښتانه څومره داسې قوم دی چې دا وطن سره مینه کول والا دي، اسلام سره مینه کول والا دي، اهل البیت سره دوی یو دور کې مینه کول والا، د خیبر لفظ سره ولې مینه کوي پښتانه، ځکه چې امام علی علیه السلام خیبر فتح کړو، ځکه محبت کوي او دا یو بهترین قوم دی. او مونږه اوس وګوره چې څومره دا غلط قسم کې دا جماعتونه دي، چی چی پی دا او دا نور دهشتګرد څومره چې دا خوارج دي، تکفیریان دي، د دې حصه جوړیږي. د په کې پی کې کې داسې مولیان نه و چې دو د صوفیانو باندې او په قبرونه دومره ډزې کړې او قبرونه دا بزرګان راوښکلو، دا مزارات شهید کړي، دا په کې پی کې دا ټول نه دي. دا ولې مسلمان سره جنګي، ولې جی ته ما ته ووایه، ځکه چې دا د اهل البیت فکر نه مونږ جدا کړي، ټول نه پهله مونږ کې دا جراثیم پیدا کړل او تکفیر دا نشه واچوله او مونږ د رور سره وجنګولو، دا شیعه دی، دا بریلی دی، دا سنی دی، دا دیوبندی دی، د لاس داسې تړي او د فلانې دی چې دی ماتم کوي، دی صحابه ته داسې وي او د دې خو قرآن باندې یقین نشته. نو د اهل البیت پہچان مونږ وکړو چې مونږ کې دا ښه اخلاق مونږ کې راشي او مونږ یو بل سره جنګي ګناه او دا اختلافي مسائل چې موږ بیانو نو احترام سره یو بل سره بیانو. نو دا یو بل دا فتوی لګول چې کوم دي د مولیان دا کار شروع کړی دی، نو ته دا وګوره چې هغوی خپله زندګي ښه جوړه کړه او زموږ دا واړه او زموږ دا نوجوان یې تباه برباد کو، په دې کار کې ولګو. او چې کوم نوجوان پاتې دی هغه په یونیورسټي او کالجونو کې هغه وګوره هغه د مولا نه بیزار دی، څوک ته مذهب نه بیزاره کېږي. ولې بیزاره کېږي؟ ځکه بیزاره کېږي د مولیانو دا کارونه داسې دي که نه، نو دو دا مسلمانان یو بل سره جنګولې نه وې او دو مسلمانان د یو بل ته دا غلطې فتوې نه ورکړې، د اهل البیت صحیح پہچان یې کړو. نو ته ماته وایي د اهل البیت د اخلاق به مونږ کې راغلي او که نه راغلي؟ د اهل البیت اخلاق داسې دي، زما وروره دا قصه واوره چې امام حسین علیه السلام په کربلا کې شهید کو او یو بچی چې کوم دی امام زین العابدین علیه السلام هغه پاتې شو او د هغه په مخ کې کله به چې اوبه او روټه یا داسې سالن داسې براتون هغه په جړاب شروع شو.
یعنی اوپته چې به کتل نو هغه به جړا به شو، داسې کیفیت. او کوم کسانو چې شهید کړو امام حسین علیه السلام، یعنی د دې خاندان امام حسین علیه السلام او پورا اهل البیت، هغې باندې چې کله مشکلات رال مدینه کې نو هغې ته یو ځای پناه نه میلاوېدله، یو ځای ټکانۍ نه میلاوېدله، چا ولا پناه نه ورکوله، ځکه مدینې ولا دا وکتل یار چې دو خو اهل البیت شهید کړل، امام حسین شهید کړو، نو هغه خلک راووتلل، او چې خلک راووتلل او د هغې په کورونو باندې حملې وکړې، د حکمرانانو او د ګورنرانو ټولې د کور نه بار ووښکل. نو مروان بن حکم وتښتېدو، نو هغه ته یو ځای ټکانۍ نه میلاوه نشته، یو کور ډزوي بل کور ډزوي ور ډزوي، او څوک خلکو خپل ورونه بند کړل. نو تا ته معلوم ده چې چا په کور ته تللی و، هغه راغی امام زین العابدین علیه السلام کور ته راغی. نو امام زین العابدین علیه السلام هغه له پناه ورکړه، ورته هغه اخلاق ستاسو چې تاسو زما پلار شهید کړو او دا زمونږ اخلاق دي، دا دي اهل البیت. نو ما ته ووایه چې دا اخلاق مونږ ووایو نو مونږ به په بل باندې ډزې به کوو که مونږ بل له به روټۍ به خورو، دا اخلاق دي د اهل البیت علیهم السلام. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.